بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو اهمه مسله ده چې د هغې باره کې اکثر زموږ نه خلک یا د نورو علماو نه خلک د دې مسلې متعلق تپوس کوي. مسله دا ده چې کم ملګري یا کمې زنانه زموږ خویندې میندې هغه په دې روجو کې څه د عذر د وجې نه، د بیمارۍ د وجې نه د یو ماهر او د مسلمان ډاکټر په مشوره باندې هغوی روجې نه نیولي، نو دوی بیا تپوس کوي چې موږ د دې روجو فدیه څونه ورکړو. نو د دې متعلق حکم دا دی که دا مریض داسې وي چې هغه مستقل بیمار وي، یعنی د روجو نه پس هم دته دغه بیماری برقرار وي او د ټیکېدو څه امکان نه وي، یا په عامو ورځو کې هم د روجو د وجې نه د صحت ته نقصان وي، نو د داسې مریض لپاره خو حکم دا دی که دې فدیه ورکړي نو بالکل فدیه ورکولی شي. د هغې فدیې د وجې نه به په ده باندې چې کوم د روجو هغه قضا و نو هغه به پوره شي. خو لیکن بعضی مریضان یا بعضی بیماری داسې وي چې هغه عارضي بیماری وي او د هغه عارضي بیماری بیا وروسته چې دی نو هغه ټیک شي. نو که بالفرض داسې مریضان وي چې هغه مستقل بیمار نه وي، عارضه غونده کې بیماری راغلي او د هغې بیماری د وجې نه دو روجو نه نیولي، نو بیا په مستقبل کې به دو د دغې روجو قضا راوړي. که داسې مریضان که د هغوی بیماری ټیک شوله او دوی د دې روجو فدیه ورکړې وه، نو دغه فدیه د دغې روجو د طرف نه کافي کېږي نه، بلکې دغه مریضان به چې دی نو باقاعده وروسته د روجې نه پس چې کله ورته هم موقع میلاو شو او کله هم صحت برقرار شو، نو دوی به د دغې روجو قضا راوړي، د فدیې سره چې دی نو د دو هغه روجه ادا کېږي نه.